وعلم یو بل خبرم زدکا ان لهم قسما آخر د نحویانو د پاره یو بل قسم دی د مبتدا نه. یو مبتدا خو موږ ویلي و چې هغه مسند الیه وي او کله نه کله یو مبتدا به داسې وي چې هغه به مسند لیکن مبتدا وي، لکه اقائم زید یا اقائم زیدان. نو دا قائم صفت ته لیکن دا مبتدا دا او زیدان دا غیر لپاره خبر ده. نو کله نه کله مبتدا چې کوم نه هغه صفت هم را دي، نو دای د لپاره بل قسم دی د مبتدا نه لیس مسندا الیه چې هغه مسند الیه نه وي، وهو صفت بلکې دا صفت بوي. وقعت بعد حرف النفي چې دا صفت پر راغلی پس ته حرف نفي نه، پس ته حرف نفي باندې راغلی، لکه ما قائم زید، ما قائم زید، زید نه دی ولاړ. نو دا قائم صفت ته مبتدا ده او دا زیدون دا چې کوم نو فاعل صد مسد خبر ده، دا فاعل صد مسد خبر ده ته خبر ویل کې دی شي. ما قائم زید صفت نه مراد مشتق ته، وهو صفت برابر خبر ده چې هغه صفت مشتق وي، لکه ضارب یا جاری په مجرا ده صفت باندې، لکه قرشی. قرشی خو صفت نه ده لیکن دا یې د نسبت په حکم کې صفت پیدا کوي. قرشی زید، زید چې کوم نه قریشی ده، قرشی زید، زید لکه قریشی ده. اعجمی زید، زید چې کوم نه اعجمی ده. نو اعجمی صفت نه ده لیکن یې د نسبت ته وجه نه دغه معنا صفتی پیدا شوه. ای منصوب الی القریشی، د قریشین معنا شو منصوب الی القریش، نو منصوب خو صفت ته. نو دی وی یا با او دا به صفت، نو ما درته چې صفت عام ده چې مشتقي او که جامد او یې د نسبت ور سره لګېدلی وي. وقعت چې دا واقع وي بعد حرف النفي، پس ته حرف نفي نه چې هغه ما اولاده، لکه ما قائم زید، زید نه دی ولاړ. دی قائمون په دې ما باندې اعتماد وکړو ولی عمل وکړو، صفت په خپله ضعیف العمل له، نو د په چا باندې اعتماد لکه زه امسا باندې اعتماد کوم، نو کمزوري سړي د پاره بیا امسا پکاري. نو صفت دا عامل ضعیفه ده، نو د په ما او په لا باندې یا په حمزه د استفهام اعتماد راشي نو له عمل کوي. نو دی وی لکه ما قائم زید او بعد حرف الاستفهام یا د حرف استفهام نه رستو راغلی، لکه اقائم زید. نو دا قائم مبتدا ده او زید فاعل صد مسد خبر ده. اقائم زید نو دی به واقع شي پس ته حرف نفي نه. جمهور علماء لیکي چې صفت به ال مبتدا واقع کې چې د حرف نفي یا د حرف استفهام نه رستو راغلی وي، ځکه چې دی ضعیف العمل له، نو په هغه ما او لا باندې یا په حمزه د استفهام باندې به املا مضبوطه شي، لکه بوډا د امسانه بغیر نشي تله. نو دارنګې دیم کمزوري دي، د ما او د لا نه بغیر یا د حمزه د استفهام نه بغیر عمل نشي کوله. لیکن سیبوی وی چې دا صفت بغیر د حرف نفي نه مبتدا واقع کیږي لیکن سره د قباحتنا. سیبوی وی جمهور خوای چې دا به ال مبتدا واقع کیږي چې مخکې ته ما ولا یا حرف استفهام راغلی، جمهور دا وی. لیکن سیبوی هم پورا بلا ده، دا پورا د نحویانو پلار ده. دی وی چې ما قباحتنا اخفش وی بغیر د قباحت نه مبتدا واقع کیږي، بغیر د قباحت نه دا چې کوم نه مبتدا واقع کیږي بغیر او هغه چې کوم نه دلیل نسی. فخير نحن عند الناس منكم، فخير خير مبتدا ده او نحن هغه د لپاره خبر ده، او د خيرون نه مخکې نه ما راغلی نه لا او نه حرف استفهام راغلی ده. نو اخفش وی چې دا صفت بغیر د ما او لا او بغیر د حمزه د استفهام نه مبتدا واقع کېدی شي بدلیل قول الشاعر فخير نحن عند الناس منكم. د خلکو په نظر کې موږ ستاسو نه ښیو، خلکو نه تپوسو کوي چې څوک ښه دي، نو درته به په خپله باندې وایي چې پلان کې قوم ښه دی. فخير نحن، نو خیرون مبتدا ده او خیرون صيغه د اسم تفضیل له صفت ده، او نحنو د هغې دپاره فاعل صد مسد خبر ده. نو هغه د مبتدا صفت واقع شوی دی او سره د دې نه چې نه د هغې نه مخکې ما راغلی نه لا راغلی نه حرف استفهام راغلی. شعر درته یاد شو فخير نحن
عند الناس منکم. نو اخفش وی چې دا صفت بغیر د ماولا او بغیر د حرف استفهام نه مرادي لیکن خنه ده ما قباحت. اخفش وی مړه قباحت پکې چا راوسته. شاعر هغه د لوی شاعر دی هغه وی فخیر نحن عند الناس منکم. جمهور وی سړیا زموږ باس په نثر کې دی نه په شعر کې ځکه چې یجوز للشعراء ما لا یجوز لغیر شعراء پریدا. شعراء پریدا هغوی دپاره بعضې خبرې جایزې وي. زموږ باس په سعت کلام کې دی د شعر دایره خو تنګه وي نو هلته کې قراړې نو وزن خرابېږي. هلته کې قراړې نو وزن شعر خو په یو ټکي باندې بدلېږي را بدلېږي نو د شعر لمن تنګه ده. نو شعراو دپاره یجوز ما لا یجوز لغیرهم زموږ باس په سعت کلام په نثر کې دی. وعلى كل حال جمهور علما وایي چې صفت دا به عمل کوي چې اعتماد په ماولا یا په حرف نفی او حرف استفهام باندې راغلی. دا کلمه ده او چې راغلی ده وهو صفة وقعت بعد حرف النفي لکه ما قائم او بعد حرف. کلمه ده او دا د مانعة الخلو دپاره ده. دلته کې دا کلمه ده او د مانعة تاسو منطق ویلی دی څه وایي؟ شابه تاسو خو بیا مولایان شوئ د منطق مولایان یې. نو قضیه یا به چې کوم نه نو مانعة الخلو وي یا به مانعة الجمع یا به منفصله حقیقیه وي. تا ویلی دي منفصله حقیقي مثال درته یاد دی هذا العدد اما ان یکون زوجا او فردا. دا منفصله حقیقیه ده. منفصله حقیقیه هغې ته وایي چې نه جمع کېږي نه خالی کېږي ضرور یو به پکې موجودي. دا عدد یا به زوجي یا به فردي. زوج هغې ته وایي چې منقسم الی متساویین لکه دوه څلور شپږ. دا چې په دو تقسیم کې نو ټیک تقسیمیږي. څلور په دو تقسیم کا دو دونی چار. شپږ په دو تقسیم کا دو تیه چھ. اته په دو تقسیم کا چار دونی اٹھ. زوج هغې ته وایي چې منقسم کېږي متساویینو ته. او فرد هغې ته وایي چې نه منقسم یو درې پنځه اووه نهه یولس دا ټول فرد دی. نو عدد یا به زوجي یا به فردي. دا نشي کېدی چې یو عدد زوج او فرد دواړه دا هم نشي کېدی چې عدد یو نه زوج یو نه فردي. نو ضرور منفصله حقیقي هغې ته وایي چې نه دواړه جمع کېږي نه خالي کېږي. ضرور یو شی به پکې موجود وي. مانعة الخلو هغې ته وایي چې خلو ممتنع وي او جمع جایز وي. دلته کې دا کلمه ده او د مانعة الخلو دپاره ده. ضرور د مبتدا اعتماد به یا په ماولا باندې راغلی یا په حرف استفهام. ضرور جمهور علما وایي نو که دواړه جمع شوي نو نورو نه دا نور دی. لکه یو طالب وایي اما قائم زیدون ولې زید نه دی ولاړ نو همدا د استفهام راغی ما هم راغی نو دواړه جمع شو. اما قائم زیدون اما قائم زیدون صفت خو اعتماد غواړي نو چې دواړه راغلي نو یا لها من نعمه. دا خو سم کلک اعتماد راغی حرف استفهام هم راغی او ما هم راغی. نو کلمه ده او دلته کې د مانعة الخلو دپاره ده. او یو مانعة الجمع ده. مانعة الجمع هغې ته وایي چې جمع ممتنع وي او خلو جایز وي. جمع ممتنع وي او خلو. تاسو مثال راکئ مانعة الجمع مثال راړئ. دوی سبا ته راړئ د منطق کتابونه وګورئ. اوس یې راړی شئ بالفعل مثال راړی شئ. ښه دي کلمه ده او دلته کې د مانعة الخلو دپاره ده. نو که دواړه جمع نو نور علی نور. لکه اما قائم زیدون اما قائم زیدون. نو دی وایي بشرط په دې شرط سره ان ترفع تلک الصفتو چې رفع ورکوي دغه صفت اسما ظاهرا اسم ظاهر ته. چې دا رفع ورکوي اسم ظاهر ته. ولې که د رفع ورکړي ضمیر ته نو بیا خو به جمله وي او جمله مبتدا نه واقع کېږي. ولې که رفع ورکړي ضمیر ته نو بیا دې سره د ضمیر نه شوې جمله ده او جمله مبتدا نه واقع کېږي. په دې شرط سره ان ترفع چې رفع ورکوي تلک الصفت دغه صفت اسما ظاهرا اسم ظاهر ته. لکه ما قائم الزیدان. نو دا قائمون صفت ده او د دې اعتماد راغلی په ما نافیه باندې او الزیدان فاعل صد مصد خبر شو. دې ته موږ فاعل صد مصد خبر وایو. او اقائم الزیدان کې د قائمون اعتماد په حرف استفهام باندې راغلی دی او دا مبتدا ده او الزیدان د هغې دپاره فاعل صد مصد خبر دی.
دا اسما ظاهرا برابر خبر ده چې هغه اسم ظاهري یا جاری مجرا د اسم ظاهري، دا قید ورسره کېدی برابر خبر ده چې ظاهري یا جاری مجرا د اسم ظاهري. نو اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم باندې اعتراض رانغی. اراغب انت معترض اعتراض کوي چې راغب صفت ده او په حرف استفهام باندې اعتماد راغلی دی او د هغې نه وروسته خو اسم ظاهر نه راغلی بلکې انت راغلی. موږ وایو ضمیر منفصل په حکم د ظاهر کې دی، نو دا جاری مجرا د ظاهر دی. اراغب انت هم پکې داخل شو ځکه چې هغه اسم ظاهر وي یا جاری مجرا د اسم ظاهري. څنګه چې د اسم ظاهر قانون دی دارنګې د ضمیر منفصل قانون دی. اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، پلار ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ته زما دا خدایان نه منې، ما چې دا دومره بوتان جوړ کړي ته د دې نه مه خړې. اراغب آیا ته مه خړې عن آلهتی زما د دې بوتانو نه اے ابراهیم. نو اراغب که راغب صفت دی لیکن مبتدا او اعتماد حرف استفهام باندې راغلی دی. وروسته په اسم ظاهر نشته لیکن انت ضمیر منفصل دی او ضمیر منفصل په حکم کې په شان د اسم ظاهر دی. لکه ما قائم الزیدان او دارنګې اقائم الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان، په خلاف د ما قائمان الزیدان نه. ځکه چې قائمان کې ضمیر دی، قائمان کې ضمیر دی چې هغه راجع د الزیدان ته، بیا دا خبر مقدم شلو، بیا دا خبر مقدم شو ځکه چې جمله او شبه جمله مبتدا نه واقع کېږي. نو قائمان دا خبر مقدم شو او الزیدان مبتدا مؤخره شوه او اضمار قبل ذکر که لفظا راغی لیکن رتبتا نه ده راغلی ځکه دا زیدان مرتبه مقدمه ده ځکه هغه مبتدا ده. نو فما قائمان الزیدان کې دا قائمان مبتدا نه ده، قائمان مبتدا نه ده ځکه قائمان کې ضمیر ده چې د هغې نه تعبیر کولی شي په هما سره چې راجع د زیدانو ته. نو دا صفت سره ده هغې ضمیر نه جمله شوه او جمله مبتدا نه واقع کېږي. نو دا قائمان خبر مقدم دی او الزیدان هغې لپاره. نو دلته کې د اضمار قبل ذکر اعتراض هم رانغی ځکه چې قائمان کې ضمیر اگر کا زیدان ته راجع دی او زیدان اگر که په لفظ کې مؤخر دی لیکن شابسې په مرتبه کې مقدم دی ځکه چې مبتدا ده، ځکه چې بس دا دومره سبق کافي دی.